او د دې میاشتې فضیلت او خاص کر د دې میاشتې د دې لسو ورځو اولنو فضیلت په قرآن کریم کې او احادیث مبارکو کې ډېر زیات راغلي دي. لکه څنګه چې د هفتې په ورځو کې د جمعې ورځې ته فضیلت حاصل دی، یا لکه څنګه چې په میاشتو کې د رمضان المبارک میاشتې ته فضیلت حاصل دی، نو هم دغه شان په دې نور ورځو کې د ذوالحجې د اولنو لسو ورځو ته هم فضیلت حاصل دی، او په دې کې نیک عمل چې کم دی کول د هغې ثواب دا ډېر زیات. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې بله یوه ورځ هم داسې نشته دی چې په هغې کې عمل صالح د ذوالحجې د دې لسو ورځو د عمل نه هغه زیات محبوب وي. د ذوالحجې په دې اولنو لسو ورځو کې عمل صالح د نور ورځو د عمل نه چې کوم دی دا الله پاک ته زیات محبوب دی، چې په دې ورځو کې سړی عمل کوي نو د هغې اجر او ثواب دا ډېر زیات وي. صحابه کرامو عرض وکړو چې د الله رسوله جهاد هم د دې ورځو د عمل برابر نه دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې او جهاد هم په دې ورځو کې د شوي عمل برابر نه دی، مگر هغه سړی چې خپل ځان او مال واخلي او د جهاد د پاره وځي او بیا یو هم په دې کې واپس را نه وړي، یعنی نه ځان او نه مال بلکې دواړه قرباني کی، یعنی ځان هم قرباني کی مال هم قرباني کی، یعنی شهید شي، صرف د هغه عمل د دې برابر کې دی شي او نور چې کم دی یو عمل هم د دې برابر نشي کېدی. او بل حدیث مبارک کې هم راځي د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا هم روایت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې د الله تعالی په نزد باندې د ذوالحجې د دې لسو ورځو نه زیاته د عظمت والا ورځ بله نشته دی، او نه د دې ورځو د عمل نه د بلې ورځې عمل دا زیات محبوب دی او زیات خوښ دی. نو لہذا په دې ورځو کې تاسو تسبیح او تهلیل او تحمید او تکبیر دا په کثرت سره کوي. د تسبیح نه مراد سبحان الله ویل دي، دا د ژبې چې کوم دی الفاظ دي او ذکر دی، نو د تسبیح نه مراد سبحان الله ویل دي، او د تحمید نه الحمدلله ویل مراد دي، او د تهلیل نه لا اله الا الله ویل مراد دي، او د تکبیر نه الله اکبر ویل مراد دي. نو عزتمندو د دې کلماتو اجر او ثواب اسی هم زیات دي، خو چې بیا په دې ورځو کې نو نور هم اجر او ثواب زیاتی. یو حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته فرمایل چې پتا سو کې سوګدا سشته دي
چې هغه د احد د غر برابر عمل وکړي. صحابه کرامو عرض وکړو چې د الله رسوله د دې څوک طاقت لرلی شي چې د احد د غر برابر چې کوم دی عمل وکړي، یعنی د دې خو څوک طاقت نشي لرلی، یعنی دا خو ډېر زیات عمل دی او دا خو ډېر ګران عمل دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې هر سړی د دې طاقت لرلی شي. صحابه کرامو بیا عرض وکړو چې د الله رسول د دې صورت څه دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د سبحان الله ویلو ثواب دا د احد نه زیات دی، د لا اله الا الله ویلو ثواب دا د احد نه زیات دی، د الحمدلله ویلو ثواب دا د احد نه زیات دی، د الله اکبر ویلو ثواب دا د احد نه زیات دی. یعنی مراد دا شو چې تاسو دا کلمات وای نو د احد د غر برابر سکه چې د هغې نه زیات ثواب به چې کوم دی دا ملاویږي. او بیا خاص کر په دې لسو ورځو کې د ذوالحجې په دې اولنۍ عشره کې ثواب نور هم سیوا کیږي. د دې وجه نه یو حدیث مبارک کې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمای چې تاسو سبحان الله سلزله وایه د دې ثواب داسې دی لکه چې تاسو سل عربي غلامان دا آزاد کړل، او الحمدلله سلزله وایه وی د دې ثواب داسې دی لکه چې تا سل اسونه سره د تړلی سامانه د جهاد د پاره چې کم دی ورکړل. په جهاد کې د سورلې د پاره چې کم دی تا اسونه ورکړل سره د تړلی سامانه، د دې دومره ثواب دی د الحمدلله. او د لا اله الا الله ثواب، د الله اکبر ثواب وی دا دومره دی لکه چې تا سل اوخان د الله په لاره کې قرباني کړل او هغه الله پاک قبول کړل. دومره ثواب دی د الله اکبر د سلزله ویلو. او د لا اله الا الله ثواب دا وی سلزله وایه د دې ثواب دومره زیات دی چې د دې ثواب خو د ځمکې او د اسمان ترمنځ خلا چې کوم دی دا ډکوي. دومره اجر او ثواب دی چې په دې ورځو کې لا اله الا الله وي. نو عزتمندو د دې وجې نه دا کلمات په کثرت سره ویل د دې ډېر زیات اجر او ثواب دی. د دې وجې نه احادیث مبارکو کې د دې ډېر زیات فضیلت راغلی.